تو آیا کما چته ویلی ما بنی ویل کما تحقیقم کړي په شایسته جواب مې کړی دی کما په فرق او باطل او ردم کړی دی نو ما دلاداری نه کړی په شایسته جواب مې کړی ما نه دی کړی داسې په درس کې او بعضې زموږ علما په درسونو کې اشارې کوي صراحتا نه وایي او خپل شاګردانو ته وایي پلان کې داسې او پلان کې داسې او پلان کې داسې لکه ته خو عالم د علم خدمت وکړه خدای بنده ته بغض ولې ساتې د علماو سره ته حسد ولې ساتې چې کم غلط خلک دي او د عقیدې یا د اعمالو په بنیاد باندې زموږ د اهل سنت والجماعت د مسلک خلاف په غلطه طریقه را درنه کېدل غواړي بیا متوجه شه تکړه شه بیا صراحتا وایا یا پټ مو وایا بیا اشارې مه کوه باطل دي صراحتا بیا وایا میدان کې بیا اوځه یا بد مو وایا لیکن د علماو سره بغض به نه ساتئ حسد به نه ساتئ د علماو بد به نه وایئ دا د علم بد دي دا ته ځان خلکو ته ثابتول غواړي او بل د خلکو د نظر نه کمول او ښکته کول غواړي خاتمه به دې په ایمان نه ګورې تب په قیامت کې ته د پیغمبر وارث پسې بد ردوې تب په قیامت کې د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګې تکبر به نه کوې بالکل دا خلنډه خبره ده تکبر به نه کوې عاجزۍ ژوند به تېروې دا به نه وایې چې زه خو فارغ شوم او بس ما نه څوک لوی سړی نشته نه 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 ته اوس لا طالبې ته چې فارغ شوې دا رسمي فاضلې پټکې م درته په سر کو ته به اوس طلب کې ته به اوس کتاب ګورې مطالعه به کې ته چې اوس میدان صرف نو تب شرح ګورې نو طلب بکې اصلي حقیقي طالب توس جوړ شوی تکبر به بالکل د ځان نه وباسئ بالکل به تکبر نه کوئ اخلاق به ښه استعمالوئ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه داسې کار ژوند به نه تېروئ چې خلک تاسو نه متنفر شي او سبا څوک دا وایي چې دا ملا دی او په دې ملک کې چې اوسېږئ د ملک د قانون پابندي به کوئ د دې ملک د دستور او د قانون پابندي به کوئ تاسو هغه کار به کوئ چې هغه ستاسو ذات دپاره هم نقصان ده ني مدرسو له هم ني عوامو دپاره هم ني اتحاد او اتفاق سره به ژوند تېروئ افراتفری به نه پیلاوه د قرآن و سنت مطابق به زندگی تېروئ علم به ذریعه د معاش نه ګرځوئ زه اکثر د خپلو طالبانو ته اوس هم درته وایم چې دوکاندار نه سودا کې دا به نه وی چې زه مولی یم زه طالب یم زه فاضل یم څه مطلب چې ما سره ګزاره وکړي نه 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 تا خو 10 کاله او 20 کاله علم طالبي دې وکړه په 5 روپۍ خرڅې زه چې د دوکاندار نه سودا کوم او ما پیژن یاره چې ته پلان کې نه زه هم اول دا خبره وکړه دا شی راکړه وروسته بیا دغه کوو تعارف په وروستو کوو پام کوئ ګورې پام کوئ چېرته دوکاندار ته دا ونه وایي چې د طالب یم چېرته دوکاندار ته دا ونه وایي چې د مولی یم علم مه خرڅوئ الله دپاره د علم خدمت وکړئ دنیا نه مه کوئ د خدای دپاره خدمت وکړئ د خدای دپاره تواضع او خاکساري وکړئ چاپلوسي مه کوئ مه د خان چاپلوسي کوئ مه د وزیر چاپلوسي کوئ چاپلوسۍ والا ژوند خطرناک دی رب العالمین چې ستاسو د خپل عزت په لاس کې وساتئ دا ستاسو پټکي عزت دی دا پټکي بدنام نه کړئ دا کم چې دا نن تاسو نه دا خلق قربانیږي او زاریږي چې دې در باندې بدګمانه نشي شایسته طریقې سره دین خدمت وکړئ عمل وکړئ په علم احادیث هم وایي په دې عمل وکړئ عمل او خلق باندې کوشش وکړئ چې خلق په عمل وکړي او ځان له د دنیا کاروبار صحیح دی خیر دی ښه که څه معمولي غوندې د دنیا څه کار کوئ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څونه مالدارو چې وفات شو خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو لیکن ټوله خرچه په خپلو شاګردانو هم کړې دي خپل د دین خدمت هم کړی دی بل د دین دفاع به کوئ دا ګورې ذهن کې واچوئ نن سبا په مختلفو طریقو داسې خلق راوتی دی چې د بخاري اعتراضونه کوي د بخاری روایت ته منګړت وای احادیثونه په یو طریقه انکار کوي ګورئ مطلق دا فیصله کول چې دا حدیث ضعیف دی دا حدیث ضعیف دی دا حدیث ضعیف دی دا هم ګورئ انکار حدیث ته دا خبره روانه ده تاسو ته ما په ترمذی کې وخول چې امام ترمذی څه وایي هذا حدیث ضعیف وبه یقول الشافعی وهي يقول احمد مطلق حدیث خدا ضعیف ته خدا سي دي حدیث ته نسبت کله چې د ډیران د غردول عیاذا بالله
تو د حدیث ته پسپکه لهجه کې د حدیث د ضعیف د پاره خو تاسو ته ما ویلو چې د عمل بلا شروط دي او په بعض موقوف عمل هم کولای شي بس چې کوم حدیث تا د سوچ نه خلافي بس ضعیف 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 دا ګوره انکار حدیث ته دا خبره رسیږي پام کوي ګوره دا سے خلق نن راوته دي چې بناستی صاحب او ابا دا سے خبره بکای په بخاری رات په مسلم رات او ضربوي دا حدیث ثابت نه دي دا حدیث نشتا الکه تن پويږي امام مالک نو پشپک سال وخت مسلو کې بل وخت په و سال وخت مسلو کې تاسو کوي ویلا ادري نه پويګا ما ان من العلم لما لا تعلموا لا اعلموا دا علم آداب دادي چې نه پويږي وځ نه پويګم ما نړۍ خلک تاسو کې دا حدیث تا ما ته نه معلومه او کما ته په یقین سره معلومي او ما ته پته لګیدلی چې دا حدیث ثابت نه مولا علی قاری موضوعات کبیر کې لیکي امام بخاری موضوعات کبرا کې دوته امدا پلان کې لیکلي چې دا موضوع دی بس دا سے ډاډه تو مکوا نو کوشش کوا د چې کم خلق په بخاری په حدیثو رد کوي منکرین د حدیثو دي یا په عقیده رد کوي یا په اعمال باندې یا د مون په کابر باندې بالکل دفاع کول شي ته اجازه ته او په شایسته طریقه بل بدن نظم او د جماعت خیال ساته دا یادو ساته کوشش وکړي چې خپل نظم مربوط ساته او په دې وطن او په دې ملک هم کوشش وکړي چې د قران او سنت د لپاره خپل حل دل جاری وساته او دا مهنت وکړي چې الله پاک زموږ په دې وطن کې د قران او سنت نظام راولي د ټولو ادارو مون خیر خواهان یو د دې ملک مون خیر خواهان یو الحمدلله دا ملک پاکستان زمونږ دی د ملک د فوج مون خیر خواهان یو که فوج نه د مون سرحدات په څوک ساتي د ملک د پولیس مون خیر خواهان یو که پولیس نه د مون امن به څوک راولي د ملک د سکولونو کالجونو مونږ احترام کو خلکو تعلیم ورکړي د ملک د ادارو د ټولو مونږ احترام کو مونږ قدر کو مونږ عزت کو دا زمونږ نه دی مونږ د دوی نه یو پولیس څوک دی خو د موستا بچي د پولیس ته تللی دی فوج څوک دی د موستا بچي د فوج ته تللی دی حافظ څوک دی دغه فوجي بچي د ما سره حفظ کړی دی دغه پولیس افسر بچي د ما سره حفظ کړی دی نن چې دا دومره د مې حفاظت کړی دی چا وکړو پولیس والا الله کوي خدا زمون ډي پي او صاحب ډېر شکریا ادا کوم سہیل خالد صاحب مونږ ډېر زیات عزت راکړ او بیا د مارور محترم احسان شاه صاحب ډي اس پی 400 او بیا د زمونږ سچو صاحب دي مانه نمونه کله يرشي او جوهر شاه صاحب او دا قرنګ زمونږ د ایسایو د پولیس والا قسم په خدای داسې لاسونه خپل استاسو د دې په ځل کې د علماء قدر دی ډیر پولیس افسران دي زمونږ بچي حفظ کوي حافظان دي الحمدلله مونږ خوشحالي کو چې دی راشي زمونږ اجتماع کې ودرېږي تاسو خدمت دوی عزت ګڼي تاسو خدمت دوی عزت ګڼي په دې لارو کوڅو کې تاسو ته ولاړی دا تاسو عزت ګڼي تاسو جمعهتونو کې دې ته منځونه کوي دې د مور او پلار جنازې تاسو کړي دی کوي خو زموږ وروڼه دي دا رنګ د ادارو والا مون قدر کو مونږ ډېر احترام کو مونږ عزت کو دا ملک په شریکه به عمل ساتو که خیر ان شاء الله د دې ملک حفاظت به مونږ ټول په شریکه کو ملک ني زما مدرسه بني ملک ني زما دین بني ملک ني زما پټکی بني ملک ني زما است عزت بني ملک ني زما است حیا بني خو یو سیز بکو ادا دعا بم کو استرګل مهنت مشقت بم کو ادا چې په دې ملک خدای پاک د قران او سنت نظام راولي چې څه مقصد د پاره د عمل جوړ دی چې هغه راولي هم د عمل د آیین او د دستور لاندې به کوو که خیر ان شاء الله د عمل د آیین او دستور نه بالاتر او هټ تر به نه کوو مشکلات به نه جوړو مسائل به نه پیدا کوو نو دا به کوشش کوي تاسو د نظم او د جماعت او سیاست اسلامی دینه به سربار نو باسه او زمارونو بل بته یو خیری خبر او کم د ټولو طالبانو ته زموږ دوستان دي دغه د هر پټه مرګري دلته موږ سره ناشته لکه دا بچی دي ټولو راغلي دي دغه د ملک داسې نه چې دا ټول د جمعیت علماء اسلام مرګري دي د مختلفو پټو خلق دلته ناشته د مختلفو سوچونو خلق دلته ناشته د مختلفو فکرونو خلق دلته ناشته موږ راغلي دي موږ د ټولو شکر گزار یو خو یو درخواست بټولو ته وکم ابدای چې علما بخپل مشران غنې ګوري علما په سپکه بنوای تاسو لیدل د یو مولا برکت چې مفتی محمد حسن جان دی یو بچی دی بچی د مونږ بچی دی د مونږ نه کشر دی دا ټول مونږ پاغه راغونیو
زمونږ د کشته مانګې غدي دا ټول خلک وي مولا څه کړي دي زم صرف یو مولا دی مفتی حسن جان صاحب د مدرسې څخ کال مونږ په زور ورسره حدیثو کتابونه ولیکل مې ته خو ګوره مفتی ته خو عالم حدیثو کتابونه وایا الحمدلله طالبان ته خو خوشاله او خو انهماک سره مونږ د حدیثو کتابونه څخه یو څو حواله کړل او هغه حدیث ولستل نو زه د خپل طرف نم مفتی محمد حسن جان صاحب څه شوشتا باروت هغه تم زه خراج تحسین پیش کوم او تاسو په دې لویا مجمع کې څو کال هغه ته موږ د حدیث یو څو کتابونه ورکړل اوس یې نشته ها نو الحمدلله دا خلق وی علماء سکړي دي دا زدان نه یادوم زه خو یو طالب العلم یم دا 1034 طالبان چې خدای پاک فارغ کړل دا د عالم برکت دی دا دون علماء خدای جوړ کړل الحمدلله دا د علوم اسلامیه 400 کې بلو د اجتماع د دستربندي د 21 تک نه 20 باندې اتوار پروت دا رنګ زه په دې مدرسو کې دستربندي شوي الحمدلله نو دا علماء بد بنوائے علماء سپکے بنوائے علماء که خپل میانس کې بعضې وخت کې څه خبرې تریو کې که نه بعضې علماء زمونږه دواړه د یو مسلک سره تعلق لري او خبرې وکړي نو زه ورته وایم د یو تحقیق دی بل تحقیق دی زه خبره خلاصه شوه یو خپل تحقیق کې لګیا دی که هغه ته په دې باطل چپ پاتې کېږي ګناه به وشي خپل یو تحقیق کوي ښه خبره ده بل هم لګیا دی خپل یو تحقیق کوي ټیک ده هغه تحقیق کمزوري خو زم کېنې شایسته طریقې سره یو بل سره کېنې ډوډۍ باندې یو بل سره کېنې په چای باندې یو بل سره کېنې او دا خپل قوت د دې باطلو ته ورمخکې کې زمارونو اخره کې د تاسو ته یو خبره کوم د دورې حدیث طالبانو ته بچې مونږ تاسو ډېر وخت یو ځای تیر شو تاسو په مدرسه کې سپوره ډوډۍ خوړی الوګان یشیدلي سره د پوستکو تاسو په دې مدرسه کې ما تاسو ته وختي وي د ټیم د چت لاندې ژوند تیر کړ او تاسو په جماعتونو کې سپورې وخوړی د جماعت لنګرې مو خوړی وظیفې مو خوړلې او بچې مونږ هم ګورې ستاسو دا درس و تدریس حق نه دی ادا کړی زه بس یم او زما درس بسي زه خو یو طالب شیم مونږ حق نه دی ادا کړی یو دا ده چې د وخت پابندي مې کړې در سره د وخت مې کړې ده ما چوټي نه ده کړې ما جنازو له نیم تلې ستاسو سبقونه مې درته ویلي دي د وخت مې پوره پابندي کړې ده انشاءالله د وخت په باب کې ما نه خدای پاک تپوس نه کوي وخت میں زیادہ غشتر استاسو او کم میں نہ دے کڑے ٹوٹی میں نہ دے کڑے الحمدللہ لیکن وقت میں ضائع کڑے دے اسنگا اگر تحقیق میں نہ دے کڑے کم تحقیق چھ پکار دے ما کیا اگر صلاحیت نشتنا اگر تحقیق بدر کم دینو کم او زلق سخت طبیعتا میں منو بعضی وقت میں طالبانو تاسو تا ورستغی بمویلی رټلې بم یې په غیر حاضرې خپه کېږم نو چې کم طالب غیر حاضر دی امیل رټلې م دی چېړلې م دی او یا چې د درس بیا ادبي کم طالب کړی دا نه امم لک چېړلې دی خو بچې ما ته خپل بچي ښکارې دی که نه بچې خلک چېړي بچي ته خلک ستغم وایي بچی ته خلق درنم وای بچی خلق رټیم نو چې تاسو دلته مدرسې ته رااله نو ما ته خپل بچی ښکارې نو تاسو نه یو درخواست دی دا دی که چېرته ستاسو په تعلیم کې د موږ نه کوتاهي شوي تاسو موږ رټلې تاسو ته هم بد رد ویلي خدای دپاره موږ ته معافي به کوئ د طالب ډېر لوی مقام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا طالبان هغه مخلوق دی چې دوی ته فرشتې وزرې خورئ رضا لطالب العلم مفعول له دوه قسمه دی کنه یا تا خوشحالي یا ستا نه خوشحاله دي وزرې درته خوړئ نو موږ په حدیثو کې تعویل دلته شته د موږ علما کوي خو دې په ظاهر اخلم لکه یو بادشاه یو علاقې ته دي سور کارپېټ ورته بچو کي هغې پرېږدي دقه رنګې فرشتې تاسو وزرې خوړئ تاسو ډېر مقام دی نو مونږ تاسو ته مدرسې د طرف له څه کوتاهي شوي یا مونږ تاسو څه کوتاهي کړي په درس و تدریس کې مطالعه هم نه کړې بې کتو سبق هم درته ویلي بچې قیامت پر ورځ هم د رسول الله مبارک په دربار کې شکایت درج نه کې قیامت پر ورځ د حضور پاک د حوض کوثر په غاړه مو حضور پاک ته شکایت درج نه کې او قیامت پر ورځ مونږ ګریوان نه ونیسئ د خدای دربار ته مو رانه کاږئ مونږ کمزوري یو خپل بار نشو وړی ګناهګار د زمانې یو نو ستاسو به څه یوسو مونږ ته چې څه استادانو ویلو همو درته ووایي د
دا غي نه کم هم درته زیات ورته نه دی ویلې او کم بار د مونږ په سر غم تاسو په سر باندې کو مونږ به تاسو ته همیشه دعا کوو چې الله پاک د دې بار د وړو تاسو له توفیق او طاقت درکړي الله مو کامیاب کړي بچي الله مو کامیاب کړي بچي د دوه عزیز طالبانو ته بالخصوص الله مو د خپل وطن او د خپل علاقې لپاره د دین رڼاګانې جوړې کړه الله مو د خپل وطن او خپل علاقې لپاره د دین روشنایانې او رڼاګانې جوړې کړه او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ښه دا موږ په مفتي صاحب فخر کوو که چې دقسې خدای پاک تاسو هم کړي موږ په مولانا رحیم الله صاحب شیخ صاحب باندې فخر کوم که نه چې دقسې خدای پاک تاسو هم جوړ کړي تاسو نه خدای د دین کار والی او د دین خدمت تاسو نه خدای پاک والی چې زموږ د فخر ذریعه وګرځئ تاسو انشاءالله نو الله پاک دې تاسو د اجتماع قبول او منظور او لګئ مفتی صاحب خدا دې راغی ما د دې مخکې ځکه دا خبره کوله او چې ما وی سخت کال موږ دوی ته د حدیثو کتابونه ورکړل سره د دې نه چې د انکار کو نویم مې خامخا به وي طالبان ته ډېر خوشاله او الحمدلله استاسو په مخ کې زدتا د والد صاحب ما سره خط کړی دي حضرت مولانا روح الله صاحب رحمت الله علیه او ما څه چې دا سدي دا هغه برکت دی ما ته به شابه دا کتاب وایا دا ما د خوښ کتاب ما پسې په نقشه کې لیکل نو ما سناسه هغه خپل بدل ورته خلاص کړ اگر چې محتمم دی د دغه خو چې کم کتاب وای خو په زور مې ورپسې ولیکل او طالبان ته خوشاله دي نو د ستاسو د ټولو په مخ کې د دعام کوم چې خدای پاک دې په دې مدرسه کې د بخاری او د ترمذی د احادیثو مدرس او محدث جوړ کړي او مبارکباد مولا ورکوم دل مبارکباد ورکوم الحمدلله او دا یو اعلان دی هغه کوم بیا دعا کوو چې زمونږ په مدرسه کې د وفاق نه فورا پس به دوره تفسیر القرآن شروع کېږي او د علمي میراث هم نو هغه به په 5 مارچ د خالی پر ورځ به شروع کېږي او مولانا غیاث الدین صاحب او مولانا انیس احمد زما بچی دی هغې به کوي انشاءالله او د میراثو کتابونه به هم درته وی ورسره او دوره تفسیر به هم شروع کوي او زم کوشش کوم چې داسې یو پاو وخه یا 10 منټه سهار وختي در سره پکې زم شرکت وکړم داسې مختصر غوندې څه اصول در سره پکې ویم یا د میراثو په دې کتابونو کې یو 2 ټکي درته ویم انشاءالله العزیز وعده پوره نه کومه خو څه ناڅه درته ویم خاجی نو خا او بل دادی دا زمونږ 2 کتاب دي یو د دې جامع رساله د کاروان نعمانیه د کې مکمل د دارالعلوم نعمانیه ټوله کارګزاري پرته ده د کې چې څومره استادان دي مخکې پاتې شوي دي اوس پاتې شوي دي مکمل د دارالعلوم بس یو انسایکلوپیډیا ده ټول ملګري دا ځان سره واخلئ د دې سټال به لګېدلي او دا مولانا غیاث الدین صاحب چې زموږ د دارالعلوم نعمانیه او مایاناز مدرس دی ما یو وخت کې د تفسیر یو 12 سپارې دلته دوره کړې وه د هغې مبادي هغه لیکلي دي او بیا هغه د دروس فی علوم القرآن په شکل کې چاپ کړی دی د تفسیر پورا مبادی پکې دي که څوک تفسیر چاته خی نو بل کتاب دا کتو ضرورت به ان شاء الله ناراضي لیکن مکمل د تفسیر مکمل مبادی دی اصول تفسیر چې وته وای د دې بم ستال لګیدلی لن سره دا یو څه دا دې 2 کتابونو خبره مې سره کوله او باقی ځان سره لګ د مفتی صاحب نمبر لګولې کې ما تعاون د مدرسې د پاره تاسو ته ما ویلو کنه هغه نمبر ځان سره ولیکه که څوک مدرسې سره تعاون کول غواړي نو مفتی صاحب سره په دې ټلیفون رابطه وکړي 0333 ځان سره ولیکه د کډېرو مرګرو بخوایش او دلته مونږ ته نه دی را رسیدلې 0333 وملیکا 911 0333 911 2875 دا د مفتی محمد حسن جان صاحب نمبر دی نو که څوک مدرسې سره تعاون کول غواړي نو په دې نمبر دوی سره تاسو رابطه کولی شئ او یا که اوس هم بیا څوک تعاون کول غواړي د جلسې د دعا نه پس هغې مدرسې ته هم راتلی شي او دلته هم راتلی شي که څوک خپل نوم لیکل غواړي هغه سلسله رس جوړ شو نو موږ هغه نیمګړې پرېښودله نو دعا وکړې د جمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك الجوار والنجاة من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. عليك التكلان يا رب العالمين. أعذنا من شرور أنفسنا، أعذنا من شرور أنفسنا ومن المعاصي، أعذنا من الشيطان وشركه وسحره وكبره يا رب العالمين. اللهم عليك توكلنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم احفظنا، اللهم احفظ ديننا وإيماننا وعقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا ووطننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي أنت به أعلم، وباسمك الأعظم الذي سأل به النبيون والصديقون والصالحون والأنبياء والملائكة المقربون، أن تجيرنا من النار وأن تحفظنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وشمائلنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم،
وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظنا من شر العباد ومن شر الشياطين والجنات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين ومن سحر الساحرين ومن ضرر عين الحاسدين يا رب العالمين. یا الله زموږ د حاضر جمع ټول وبخې خدای. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. الله دا زموږ د بخاري شریف ختم دی، یوازې د بخاري شریف نه ټولو صحاح السته ختم دی الله، او د ټولو فنونو ختم دی الله، او دا طالبان نست جزان مساکین مهاجرین فقرا الله تعالی سوال کو ټول زموږ دوستان چې څومره په دې پینډال کې موجود ناستي الله تعالی سوال کو خدای تا تم لپنی ولې دا الله زموږ ګناهونه معاف کا. یا الله زموږ ګناهونه معاف کا. یا الله زموږ ګناهونه معاف کا. الله زموږ واړه ګناهونه او لوی دواړه معاف کا. زموږ اول او اخر پټ او ښکارا ټول معاف کا. زموږ نوې او زاړه ټول معاف کا. الله چې ستا کوم حقوق زموږ په غاړه دي راته معاف کا. او الله که ستا د بندګانو کوم حقوق زموږ په غاړه دي خدای تا د چل درځي زموږ د هغې نه هم خلاصۍ نصیب کا. یا الله زموږ توبې قبول کا. الله موږ له د توبو توفیق راکې. الله زموږ توبې قبول کا. الله خدای زموږ توبې قبول کا. الله موږ تا ته لاس نیولي دي، موږ خایبین مه واپس کوه الله. خدای زموږ دعاګانې قبول کا. خدای موږ تا ته لاس نیولي دي او په دې میدان کې درته ناست یو، په دې مقبره کې په دې ځمکه درته ناست یو الله. موږ ډېر عاجزان یو، نحن الفقراء، موږ فقیران یو خدای. انت الغني او ته غني. خدای ستا ډېر لوی طاقت دی او ډېر لوی قدرت دی. الله ستا طاقت او ستا قدرت ډېر عظیم دی الله. خدای ستا قدرت طاقت په هر څه محیط دی الله. خدای فرشتې پیریان جنات انسان خدای تا ټول مخلوق خدای ستا د یو معمولی کن په مقابله کې څه نشي کولی الله. دا ټول تا ته محتاج دي. ته رازق یې، ټول له روزي ورکې، ټولو له عزت ورکې، ټول له د ژوند ورکړی دی الله. او خدای مونږ ډېر کمزور یو، تا را سره ډېر احسان کړی دی. مونږ د مسلمانان پیدا کړي یو الحمدلله. مونږ له د ښکلي مبارک پیغمبر را کړی دی الحمدلله. مونږ د قرآن والا پیدا کړي یو الحمدلله. خدای مونږ له په ژبه تلاوت او ذکر جاری کړی دی الحمدلله. ستا په مونږ ډېر احسانات دي، بچي دې را کړی دي، ژوند دې را کړی، عزت دې را کړی دی، مال دې را کړی دی، او خدای پاکه تا له انسانیت را کړی دی، ایمان دې را کړی دی الله. مونږ د دې نعمت ستا شکر نشو ادا کولی الله. مونږ له دې نعمت د شکرې توفیق راکړې خدای. او خدای پاکه مونږ د طالبان دی الله. مونږ سره یو کال تیر که خدایا، په ډېرو سړو ډوډو یې را سره تیر که، په ډېر تکلیف یې را سره تیر که، او دوی په مختلفو مدرسو کې وخت تیر که. ته 9 کاله یې تیر کړل په مدرسو کې د کور نه بار. الله ستا د دین دپاره دوی کورونه پرېښي دي او دوی مدرسو ته راغلي دي. الله ستا د دین د زده کړې دپاره دوی میدان ته وتې دي. الله ستا د دین او د حدیثو د زده کړې دپاره الله مونږ سره یې وخت تیر که. خدای مونږ ورته هغه د حدیثو بار ور په سر که. یا الله زه تا ته سپارم الله. الله زه تا ته سپارم. خدای مونږ ټول د مدرسې استادان محتمم صاحب تا ته سپارو الله. نفوضهم الیک، نفوضهم الیک، نفوضهم الیک. یا الله د دې بچو حفاظت وکړه. یا الله د دې بچو حفاظت وکړه. یا الله دا بچي په خپل علاقه کې د دین رڼاګانې جوړې کړه. یا الله د دې بچو د دین او د ایمان حفاظت وکړه. الله دا بچي کامیاب کا. الله دا بچي مدرسین کا پروردگارا. الله تی محدثین کا. الله تی مفسرین کا پروردگارا. او الله تر دوی د دین او د ایمان حفاظت وکړه، د دې د بچو حفاظت وکړه، د مور او پلار حفاظت وکړه. او خدای دې غانمین واپس کا پروردگارا. الله په دې حدیث مبارک دوی عمل نصیب کا، او هر یو په خپل کور کې او په خپل وطن کې د دین روخانه نور او رڼا وګرځولې کا. او الله ته راضي شه خدایا، ته راضي شه خدایا، ته راضي شه خدایا. الله دا سعالیک دي، دا
فقرا دي دا کمزوري دي خدای ته مدد وکا الله زمونږ د ټولو مدد وکا مونږ ډېر کمزوري خدایا ستاد اسرینه بغیر زمونږ بل اسره نشته خدای مونږ ته الله لاسونه نیولې دي او ستا په حضور کې د خپل لاسونه پورته کړی دي او دا مو ایمان دی چې خدای ستانه بغیر زمونږ بل ملجا بل مأوا نشته پروردګار په مونږ رحم وکا یا الله مونږ سره د خپل رحم معامله وکا د خپل کرم معامله را سره وکا زمونږ چې څومره مردگان وفات الله د ټولو مغفرت نصیب کا څومره چې مړي شوي دي الله ټولو بخا د ټولو مغفرت نصیب کا چې کوم بیماران دي الله روغ صحتونه ورکا الله شفا ولا ورکا چې کوم قرضدارانی قرضونه اخلاص کا د چا چې اولاد نی الله اولاد ولا ورکا نارینه اولاد ولا ورکا د چا چې شته خو نارینه نشته نارینه اولاد ولا ورکا خدایا به اولاد ولا اولاد ورکا د چا زامن نشته زامن ولا ورکا یا الله که د چا د جون مرګري نشته د مرګرو کې ټولو کې د جون صالح مرګري ور نصیب کا د کوم جنکو رشتي نشته صالح رشتي ور نصیب کا الله زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکا خدای دې ملک ته چې چا سترګې خړې کړې دي سترګې وړاندې کا الله د دې ملک د ټولو ادارو حفاظت وکا د ملک د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کا اتحاد نصیب کا او زمونږ د وطن د پاکستان په قرآن او په سنت باندې آباد کا خدایا مونږ د اختلافاتونه الله وساته یا الله چې مونږ سره څوک مینه کوي ته ورسره مینه وکړي الله دې مدرسې سره د لومبۍ ورځې نه اوسه پورې چې چا مدد کړی دی د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړه نن چې کومو دوستانو امداد وکړو خدای ته غیرتي بادشاه مونږ سره نه دی کړی ستا مدرسې ستا دین سره یې کړی دی الله تا سره یې مینه وکړه ستا د پیغمبر سره یې مینه وکړه ستا حدیثو سره باغچې سره یې مینه وکړه خدای د هغې بدلې په دنیا کې مو ورکړي او په آخر کې مو ورکړي او چا چې وعدې وکړې الله د پوره کولو توفیق ولا ورکړي او ته ولا پیشکي قبول کړي خدایا خدای ته د بچو د غمونو نه وساتې خدای د اولاد د غمونو نه وساتې الله مونږ ټول د دنیا او د آخر د فتنو نه وساتې خدای د هموم و احزانو نه مو ساتې خدای د دنیا د غمونو نه مو ساتې د آخرت د غمونو نه مو ساتې د قبر د عذاب نه مو ساتې د ځنکدن د سختو نه مو ساتې خدای د جناتو د شیاطینو د تکلیفاتو سازشونو نه په امن کې وساتې یا الله تم د ساحرینو د سحر نه وساتې د حاسدینو د بغضیانو د حسدونو بغضونو نه په امن کې وساتې یا الله چې مونږ ته څو سکیمونه سازشونه جوړوي زمونږ بچو ته زمونږ مال اولاد ته خدای ته هدایت نصیب کړي که هدایت قسمت کې نه خدای ته په خپل قهر ووهي او زمونږ ته حفاظت نصیب کړي زمونږ د دین بچو مال اولاد ته حفاظت نصیب کړي خدای حرمین واپس آزاد کا خدای مخکې چې بسنګ عمره او حجونه کېدل الله هغه سي واپس آزاد کا الله هغه سي واپس آزاد کا او الله دا چې کومه کورونا بیماری ده دا بل لهره ده خدای ته ختم کا او کوم مسلمانان پکې مړ دي شهادت نصیب کا چې کوم بیماران دي روغ صحتونه نصیب کا الله چې څوک دوستان کاروبارونه کوي یا الله دا خدای احادیث مبارک ختم دي کنه نو خو بیکار یو خدای کاروبارونو کې برکات واچي چاته څه پریشانې دي یا الله پریشانی راوستون کېمته او ختمون کېمته تکلیف راوستون کېمته لړکون کېمته چاته کور کې پرشتو کې په گاون کې په کاروبار کې څه پریشانې دي الله پریشانې د مبارک مجلس ته برکت نه په خوشالو بدل کا پریشانې په خوشالو بدل کا پریشانې په خوشالو بدل کا الله مونږ ډیر ګناګار یو خدایا کوم خپل ګناهونه را مخ کې کو د دریاب د قطرونه او د شګو نم زیاتې د اونو د پاړو نم زیاتې الله تعالی دا جزاء سوال کو خدایا دا جزاء سوال کو زمون ګناهونه پنه کو باندې بدل کا الله زمون ګناهونه پنه کو باندې بدل کا الله زمون ګناهونه پنه کو باندې بدل کا الله مونږ ټول بیت الله حجونو لبوت لیکا د بیت الله عمرو لمبوت لیکا د رسول الله مبارک د مدینه منوره او خدای د غي ملاقات لمبوت لیکا الله پاک مونږ د پټو ښکارو فتنو نه وساته د غمونو نه وساته زمونږ د بچو حفاظت وکا زمونږ چې څومره اساتذه کرام دي د دې مدرسې دامع نعمانی محتمم صاحب حضرت مولانا روح الله صاحب رحمت الله علیه داغي والد محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه او د دې مدرسې نور استادان حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا حمدالله صاحب رحمت الله علیه او دا نور ډیر اکابر علما دلته پاتې دي او په اخلاص د مدرسه چلولې دا جوړه کړې ده خدای ټول له په قبرونو انوار نازل کړي او د دې مدرسې چې څومره معاونین د شورا ارکان
امامیا صاحب فقیر الله صاحب او زمونږ د ګلبیلیو ارباب صاحب او دارنګ زمونږ نور تل محمد خان دي زمونږ د مدرسې خاص مرګري دي هغه بیمار دي دعا وتو چې الله ولا روغ صحت عافیت او شفا ولا الله ورکي بچی ملنا کامیاب کی او د مدرسې چې څومره معاونین مړ دي خدای ته معلوم دي په قبرونو انوار نازل کې خدای په قبرونو انوار نازل کې مفتی صاحب ته زمونږ دوه کې د الله په عمر کې علم کې برکت واچي والدې صاحب الله روغ صحت ورکي ورونو له دل خدای د برکت ژوندۍ ورکي اتفاق ژوندۍ ورکي الله زمونږ د مدرسې له ترقی ورکي الله برکتونه ولا ورکي الله دې ته چلاول آسان کې او د تعمیر چې کم ضرورت الله تعالی سوال دا ولا د خپل غیبی خزانونو پروردگار پورا کې او د تعمیر په خیر سره ورسه او ټول طالبان خدای عالمان فاضلان کې الله دې مدرسې کې څومره مدرسین دي الله د ټولو په علومو کې برکات واچي خدای علم په نور خزانه زیاته کې او چې کوم ناظمان دي د زمونږ امت الله دي او دارنګ د زمونږ د مدرسین هم د نظامت کارم کې عبدالرحمن مولوی صاحب شو او یا اقبال مولوی صاحب محمد شیر مولوی صاحب دا چې څومره دي ټول الله د خیر برکت جنور کې ټول د پریشانونو ساتي د ټول والدین لم که حیات روغ صحتونه ورکه کې وفات دي مغفرتونه نصیب کې او چې چاته څه پریشانې دشمنې دي پروغ عبادت لکه یا الله زما بچو تم دو کې نس احمد او سلمان تا چې له کامیاب کی نس احمد ته دعا کې چې خدای پاک زما په جون ما سره شیخ الحدیث کی او خدای پاک محدث کی الله نارینه اولاد سلمان تم دعا کې چې خدای لاس کې شفا پیدا کی او له صحت او عافیت نصیب کی نارینه اولاد خدای نصیب کی زما لونه دي اغي تم دعا کې چې خدای پاک خوشاله کی زما انیس احمد دی والدم بیمار چې الله روغ صحت ورکي او زما مور او پلار ته دعا کې دا غوي ما سره خدمت او دعا تو کې الله مغفرت نصیب کی الله د اخرت خوشاله نصیب کی تقصیرات الله معاف کی زموږ بابا جی حضور پاک پر چې څومره استادان زموږ تیر شوی دي د ټولو پروردگار د رسول الله مبارک د اخرت معیت نصیب کی زموږ څومره شاګردان دي الله ته د دین کار والے دین خدمت ته والے څومره ملمانه چې دل تراغلي دي خدایا ته مقاصد شرعیه پوره کې ته د خیر او د برکت او د عافیت ژوندۍ نصیب کې ته د شرونو آفتونو په حفظ او امان کې او ساتي پروردگار زموږ بعد دوستان دي هغه د دعاګانو وینا کړی دا زموږ دوست حاجی شفیع الرحمن صاحب د هنګوري او الته په دوبه اماراتو کې پاتې کېږي یو د زموږ حاجی عبدالرحمن صاحب الکوزی په دوبه کې پاتې کېږي او حاجی ظاهر صاحب دي داغي برادران دي په خبر کې پاتې کېږي دعا وتو کې چله خیر او برکت عافیتونه نصیب کړي الله د خوشاله ژوندۍ نصیب کړي الله کاروبارونو کې برکات واچي د فتنو او ساتي زموږ یو بل مرګ شاهد صاحب د پنده یو شاهد صاحب د پیښورم دی ایتم دوه کې موږ سره مدرسې سره کله تعاون کوي چې الله دعاګانې تعاونونه قبول کړي خیر او د برکت ژوندۍ الله نصیب کړي زما یو بل دوست شیرپو احسان حاجی صاحب شو او زما یو دوست دل تراغلی قاری کلام الدین صاحب حاجی سربلن خان صاحب ټول ته دعا کوي چې خدای د خیر او برکت ژوندۍ نصیب کړي الله کامیاب کړي زموږ یو بل دوست حاجی بشیر صاحب آزاد بارګین والا دا غزوی د شریف الله ډیر محبت ساتي الله د خیر او د برکت جو نصیب کړي الله ته د پریشانونو ساتي او حاجی نواز خان زموږ په د سړیرو ګلاباد دی په دغه کې پاتې کېږي په اسلام آباد کې تاریخ جان او دا غیرونه دلته کې زموږ شاګردان دي الله دې د خیر برکت عافیت ژوندۍ نصیب کړي حاجی عبدالمالک صاحب خدل تراغلی داغي ته دعا او کې یادې کې او حاجی صاحب جان صاحب مخکې راغلی مدرسې سره تعاون هم کړی دی الله دې قبول کړي او تلاوت محمد جی صاحب ته بیا دعا او کې تلاوت خان ته د مدرسې بچي دي چې الله پاک ول خیر برکت ورکړي زموږ یو بل دوست په خور تلاوت محمد جی صاحب هغه ته دعا کوي چې الله خوشاله کړي برکات نصیب کړي زموږ یو بل دوست حفیظ الله صاحب د کوټې دي هغه ام الکوین کې پاتې کېږي نظام الدین صاحب دی دوبه کې پاتې کېږي دې ټولو ته دعا کوي دا زموږ دوستان دي مونږ ته دعاګانو ویلي ځکه ول موږ دعاګانې کوو یا الله دعاګانې ورکړي هغوی د زړه څه مقاصد دی ولې پوره کړي او ته د حاسدینو د حسد نه وساتې خیر او برکت نصیب کړي دا زموږ د پریس مرګري راغلي دل سره زموږ دا پروګرام خود به دوباله کې کنه
زمونږه حاجی فیض محمد صاحب دی د والد صاحب خو ډېر پاک انسان والده صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي دوی له خدای روزګار کې برکت واچي الف خان صاحب دی زاهد صاحب دی دوی سره نور مرګري دي دعا وته کې له خوشاله کې زما د اسلام آباد یو څو مرګري دي نمونه قصدن ناخلم بګه ما سره شپه وا اغه ته دعا کې له خوشاله کې مدرسې سره وخت په وخت ډېر امدادم کړی دي او ډېر تعاون هم کړی دي چې الله دا غي برکات په دواړه جهان ورکي ما سره چې دا کم پولیس والا ګرځي دوی ته دعا کې چې الله دا امن جون نصیب کړي الله د ظلم مقاصد پوره کړي الله خوشاله کړي او زموږ عبد القیوم ته دعا کې زما ډېر په سچ خدمت کوي دته دعا کې چې خدای روغ صحت ورکړي او خدای پاک د مستقبل خوشاله نصیب کړي د ظلم مقاصد ارمانونه خدای پاک پوره کړي او زما چې څومره دوستان دي حاجی جمعه ګل صاحب دی دارنګه زموږ ځای په ځای دوستان دي زمانه نمونه کله یری کلمه یاد شي خو بس الله ته معلوم دي کنه چې چا مونږ سره خېګړې کړې دي احسانات کړې مینه را سره کړې ده زموږ دوست په معلم اجي صاحب د بخشو الله ټول خوشاله کې ټول له خیر او د برکت ژوندۍ ورکه او الله د ټول عافیتونه نصیب کې پروردگار او ټول خوشاله کې او پروردگار دا زمونږه دا انتظامی والا ته بالخصوص ډي پي او صاحب 400 دویل خالد صاحب ته احسان شاه صاحب ته او زمونږ سچو صاحب ته منوم بیا ير شو جوهر شاه صاحب شو او دارنګ نور کې دا پولیس والا کم دوستان دي مانه نمونه ير شي او زمونږ ډیر داسې لکه کدا پلار په نظر راته ګوري د استاد په نظر راته ګوري زمونږ ډیر خدمت وکړه الله دوی له امن ورکه دوی له خیر او برکت عافیت ورکه ته بچی کامیاب کې ته د غمونو آفات او فتنو په امن کې وساته او زمونږه میډیا طارق اولاد نشته الله نارینه اولاد ولا ورکه مفتی صاحب بچو ته دعا کې خدای پاک دې ولا کامیاب کی تاسو چې دا څومره نوجوانان لاغي دا ځوانان نه دا بچي دا په مونږ ډیر ګران دي خدای دا بچي د لوفرو د جون نو ساتي خدای دا بچي ټول کامیاب کی کو څوک د سکول او د یونیورسيټي سبق یغي کې کامیاب کی څوک د دین سبق یغي کې کامیاب کی او د دې طالبانو ډیر ملمانه د لری لری زین راغلي دي الله د دعا قبول شو دعاګانو سره واپس کی الله که څوک به بیماران دي روح صحتونه نصیب کی او شفا ول ورکه پروردگار او نن بعضی علاقو کې الیکشن دی بعضی دوستان دي قصدن ذنوم نالما او الیکشن دی دوکه چې الله پاکي کامیابی نصیب کی او الله تعالی په خیر او عافیت سره تو رسول کی او الله تعالی دا اوسم چې په الیکشن کې کوم مرګري کامیاب شوی دي الله ټول له د مخلوق او د ملک او ملت د صحیح خدمت توفیق ورکی او اخر کې یو دعا دامو کې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب ته دعا کې چې الله ولا روح صحت او عافیت ورکی دا ټول ټیم له خدای روح صحت او عافیت ورکی او الله تعالی چې هغه د دین د پاره دا کم مهنت او سټرګل او شروع کړی دی الله دې موږ ته د قران او سنت نظام په دې وطن کې عمل شکل کې خودنه کې او زموږ مولانا گور شاه صاحب دامت برکاتهم تشریف راوړی دی زموږ مشر دی د خدای په عمر علم کې مزید برکات واچي زما ډیر قریب دوست چې دا غیر کم نظر به وفایو کما ډیر قریب دوست شیخ التفسیر والحديث حضرت مولانا غلام احمد صادق صاحب هغه ته دعا کې الله په قبر انوار نازل کړي زموږ د مجلس رونق بدل تبناستو الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکي او چې نور څومره دلته زمونږه د میډیا مرګري دي راغلي دي هغه تم دعا کې چې رب العالمین دا غوي د ټولو خیر او برکت نصیب کړي او مولانا حضرت بلال صاحب مولانا قیصر علي صاحب او زموږ ډیر محترم کشرور عتیق الرحمن صاحب او د انصار الاسلام دوستان ټول د دعا کې چې الله کامیاب کړي الله د خیر خوشاله برکات او زندگی نصیب وګرځولې کې جمیل مولوی صاحب راغلي دي مولانا جمیل احمد صاحب هغه تم دعا کې محمد خان تم دعا کې عبد الله صاحب دې ټول ته دعا کې چې الله ټول له خیرونه عافیتونه او برکات ورکړي او د دې تورنګزو او مرزو چې څومره علما موږ سره جماعتونو ډېر د مدد وکړو نو مرزو کلی تورنګزو کلی او د دې عثمانزو د دې مهرو چې زموږ د طالبان له ډوډۍ ورکړي دي او د طالبانو سره زموږ محبت کړي دی الله دغه اجرونه سره په دواړه جهان ورکي او دلته د خانه خان بچو موږ سره تعاون وکړي په دې پندال جوړولو کې الله تعالی خیر عافیت او خوشاله ورکي زموږ د لوډ سپیکر د مرګري لګولې شهريار دته دعا کې الله پاک خوشاله کی چې تعاون په دې پندال جوړېدو کې پرونه داسې منډه ترې والی دی الله دغه بدله برکات په دواړه جهان ورکي جی ټیمه والا عبدالرؤف خټک صاحب الله دې خوشاله کی ټیمه والا موږ سره تعاون کړي عثمان زو والا
شاد خان صاحب الله دې خوشاله کی الله دې خیر برکت عافیت نصیب کی دې طالبانو سره کړی حدیث او باغچې سره کړی دي الله دې بدل په دواړه جهان ورکی زموږ یو مشر د داد محمد اجي صاحب هغه اوس نن سبا په او اماراتو کې دغه دعا کې الله ولا روح صحت ورکی الله دا ټول ډالو بخي دا ټول پندالو بخي دا ټول پندال دعاګانې قبول کړي الله دعاګانې قبول کړي او حفاظت نصیب کړي او اخره کې بدا دعا کو چې خدایا د ټولو د ډکو منګولو سره واپس کړي او دا صدا اسلام والا زموږ دوستان دي الله خیر برکت صد او دا غیرونو خیر ورکړي او دلته کې دا بلا چټونه دي خدما په نظر کار نه کوي په دې چټونو کې چې چام دعاګانې غوښتي دي الله